بسم الله الرحمن الرحیم. دا ملګري تپوس کړی دی چې محمد رافع نوم څنګه دی. ښه دی رافع دا دې ته زمونږ دغې اصطلاح کې عربی اصطلاح کې اسم فاعل صیغه وایي اوچت. نو محمد رافع اوچتې مرتبې والا ډېر ښه کیدي دي. دا تپوس ملګري کړی چې یو سړی مړ شي او د هغه ټول مال خلک را جمع کړي او د هغې د جومات په هغې باندې جومات جوړ کړي، په جومات د هغه نوم ولیکي. نو دا څنګه ده؟ اول خو دا ده چې ټول مال د هغه نشي خرچ کولی. مال هغه د هغه که وصیت کړی نو د مال درېیمه حصه به خرچ کولی شي او هغه ویلی چې زما دا مال په جومات کې ولګوئ یا چاله خیراتي ورکوي. نو په جومات کې د هغه د مال نه به درېیمه حصه لګولی شي. مثلا د هغه 3 لک روپۍ پاتې 1 لک روپۍ دا به راوالي هغه به ولګوي. او البته چې کومې وارثان دي که هغوی په خپله خوښۍ د خپل میراث د مال نه حصه رااخلي او هغه صدقه کوي، جومات کې لګي، مدرسه کې لګي، چاله مفت ورکوي، نو هغه به هغه چې کوم څومره وارثان دي د هغې نه به پکې تپوس کېږي او هغوی به اجازت ورکوي، په خپله خوښۍ کوي، نو هغې بیا پکې څه نقصان نشته دی. خو د خپل که د هغه نوم پې ولیکي نو څه ګناه خو پکې نشته، خو داسې ډېر مناسب نه دي. خو بهرحال خیر دی که نوم پې ولیکي. خو دا ده چې بغیر د هغه د وصیت نه د هغه ټول مال نشي، دی که د وارثانو حق دی د هغه چې کوم دی وصیت جاري کېږي نو صرف په 3 حصه د مال کې وایي. ښه دا ملګری وایي چې مونږ خوب داسې ینو چې رونه وي دي او مونږ غنم ریبو، الله پاک به رزق کې اضافه راولي، رزق کې به زیاتوالی الله راولي. که څوک دا خپل ذکرونه د 2 پیرو نه زیات کولی شي نقصان پکې نشته. خو د هغې په ځای ښه دا ده چې تا وخت د سره نو درود شریف وایه. هر ملګري خدمت کې درخواست دی، بار بار موږ ویلي دي وایو چې دا درود شریف وایه چې انشاءالله موږ به ژوند کې 1 کروڑ پیرې وایو. نو چې تا سره وخت سیواو 2 پیرې د خپل ذکر وکړو بیا د سره وخت و نو بیا په هغې کې آسان کار دی. درود شریف وایه څومره دي وي لیکه. بیګا ما ته ملګری لګیو چې زه 15,000 پیرې درود شریف د ورځې ویم د خپلو وظایفو نه علاوه، بل ویل زه 10,000 پیرې درود شریف د ورځې ویم. څومره غنیمت دی. نو ډېره ښه خبره درود شریف بیا وایه ښه، او ځان سره لیکئ چې د ورځې مې 2 پیرې وي او دا اراده وکړئ چې 1 کروڑ پیرې به پوره کوم. 1 کروڑ داسې یو خبره مونږ کوو، نور د دې دپاره تحدید نشته چې 1 کروڑ پیرې ګنې حدیث کې راغلي. نه مونږ وایو چې زمونږ کې لالچ پیدا شي چې مونږ دا درود شریف ډېر وایو. دا کلاس په دوران کې استاذ طرف ته مې توجه برابر نه حل نه دی. حل دا دی چې هر مانځه پسې د لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وایه، او د کلاس نه مخکې رب اشرح لی صدري ویسر لی امري واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي دا وایه، انشاءالله بیا به توجه برابري. څه شي منعایمه دا ناعمه نوم بس ښه دی بیا، او منعایمه خو څه منعایمه دا لفظ د عربۍ نه دی، څه داسې وران کړی دی. میم نون عین دا و پکې د عربۍ، خو دا ټکی چې کوم دی اوس مناعمه شي نو بیا هم د باب افعال د باب مفعلې اسم فاعل بشي که نه، او یا مناعمه شي
نو د باب مفاعلی چې کوم دی نو مصدر بشي، خو د دې په ځای ناعمه لفظ چې شي نو دا به یا نعیمه یا ناعمه. ناعمه اسم فاعل دی او نعیمه دا صفت مشبه دی فعیل په وزن باندې. نعیمه ډېر زیات نعمت والا، نو دا ناعمه او نعیمه ښه دی، او دا مناعمه دا خو زه ویلی م نشم سړي، دا خو بیا اودسه خو دا ویلی م ګران دي خبره پوه شو. دی ویل دا دینک دي، دا که ښه وي نو مړه مېږ دی، سم اسان نوم ولې نک دی، په خبره پوه شوې. جنت نوم ایښودل څنګه؟ جنت باغ ته وایي، نو اوس پخپله ته سوچ وکړه نو که دا نیت دې وکړو چې یاره دا جنت باغ دې زنانه له جنۍ له نوم ږدمه چې خدای پاک د دې نه د دین هغه میوې او د دین هغه ګلونه خواره کړي، اولاد کې الله علم راولي، نو دا خیر دی، بد خو نه ده. زندگی کې اصلي سکون څنګه ملاویږي، پریشانو نه نجات څنګه حاصلېږي چې دنیا کې خامخا به درته پریشانۍ وي. پریشانۍ به کوم ځای کې نه وي؟ جنت کې. الله دې زمونږ زما یو مقتدي و پخوا، هغه ما وی دعا به کوله، خدایا ما وچ پناهقه وبخې. دا ټکی ډېر قیمتي و، هغه عامي سړی و نور نه پوهېږو، ما وچ پناهقه وبخې. معنی خو پناهقه مې وبخې، د دې معنا دا ده. پناهقه مطلب دا هغه چې عمل مې نشته، کمزور یم. نو خدای دې موږ وچ پناهقه جنت ته بوځي، هلته کې به بیا غم نه وي، پریشاني به نه وي، سکون به وي. او چې دنیا کې اوسېږي خامخا به درته پریشانی و سکونی. حل یې دا دی چې ذکر ډېر زیات کوه او درود شریف بیا ډېر زیات وایه، ډېر زیات درود شریف او نور ذکرم استغفار دا ډېر وایه، درود شریف ډېر وایه، لا اله الا الله ډېر وایه. دا ملګري سوال لیکلی ډېر ښکلی، وایي چې طالب العلم دی چې د ګستاخي رسول ما قتل کړی دی، او تاسو شیخ صالح صاحب دا تاسو مبارکۍ راغلي، ډېره ښه خبر ده. الله پاک به ان شاء الله د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې د ګستاخانو د مقابلې او د هغوی د سرکوبۍ د توفیق درکړي، هغه به الله تباه کړي. او دا د علماو د خپلو استادانو مشرانو په خوب کې لیدل، مطلب چې په دې نقش قدم باندې چلیږئ، نوې لار ځان له مه جوړوئ، د حقانی علماو په نقش قدم باندې چلیږئ، هغې چې رسوئ هغه کوئ. یعنې مطلب دا چې ختم نبوت زمونږه مسلمه عقیده ده، پارټي ماټي پکې نشته. ښه، په دې عقیده کې پارټي نشته. دا یوازې د مولیانو عقیده نه ده، او د تبلیغیانو عقیده نه ده، د صوفیانو عقیده نه ده، نه، بس خو چې لا اله الا الله محمد رسول الله چا ویلی دی او د سیاسي لیول باندې د هرې پارټۍ سره دی، بس د ده دا عقیده ده چې د پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر نشته، او که چا دعوه وکړه نو د دې مرۍ نه نیول پکار دی، دا هغه واجب القتل دی. خبره باندې پوه شوې؟ نو دا تا چې کوم خوب لیدلی دی دا ستا دپاره د خوش قسمتۍ د خدای پاک باندې د ختم نبوت په لار کې انشاءالله خدمات واخلي. ښه، دا ما خوب لیدلی دی چې ما او زما ورور هغه چیچي، نو دا ښه نه دی، دا د شیطان حمله ده، د مار چیچل د شیطان حمله ده، شیطان د باندې حمله کړې ده. کیدای شي سنتو اعمالو کې درنه کمی راغلی، نو هغه سنتو اعمالو کې چې کوم کمی راغلی دی هغه د ځان نه لر کا، او آینده دپاره د پیغمبر د سنتو اتباع کوه، خدای پاک به دې د هغې نه بچ کړي د مصیبت نه. موبایل په مانځه کې اول خو موبایل مخکې نه بندول پکاري، سایلنټ کول پکاري. ما سره هم موبایل شته دی، خو ټول عمر زما موبایل سایلنټ وي، په دې جیب کې پروت وي، براره پې شروع شي چاته پته هم نه لګي چې اواز پې راغلی که نه، وروستو پته ولګي چې هلکه ډیران ګل پې چې کوم دی نو ټلیفون کړی و، خبره باندې پوه شوې. نو تاسو هم اول خو سایلنټ ساتئ، دې ټنګ ټنګار ته پکې اډوډ سره ضرورت نشته، بغیر د هغې نه کار کېږي چې په ګوړه مري نو زارو ته څه ضرورت شته دی. خو که بیا هم راغی نو داسې په یو لاس په طریقه باندې لاس وروږد کا چې ډېر عمل ونه شي، داسې ونه کړه په موبایل را وباسي او داسې وګورې چې ور چا نمبر پې راغلی دی او بیا چې کوم دی نو هغه بند کړي، نه داسې که داسې دی وکړي بیا مونځ مات شي، دې ته عملي کثیر ویلی کېږي. بس دا هم راوکړه چې یاره دا موبایل چې کوم دی نو هغه
لاس په څه طریقه ور اوږد کا، جیب کې به دې پروت وي، په یو لاس باندې هغه بټن باندې زور وکړه او هغه چې کوم دی نو باندې که دغه طریقه په کار ده، بل څه خو نه دي په کار، که زیات وي بیا به مونځ پرې ماتېږي. قرض ختمېدو دپاره وظیفه وښایه، دلته کې وروستو د دې نه زما د بچي نه چې کوم دی نو واخلئ دا قرض دعا د قرض ختمېدو دپاره. که داسې ته زه ووایم تاسو نه یادېږي نو هغه پوره دعا د هر مازه نه پس بیا وایې ښه. محمد سدیس آیان او یمنا نوم یې ښودل څنګه، دا محمد سدیس هم ټیک دی او دا آیان نه دی، عیان دی، عین باندې شي نو دا زیات صحیح لفظ دی ښه. او یمنا، یمنا د دې نون نه وروستو به غونډۍ یي ښه، غونډۍ یي، یمنا دا صحیح دی. برکت ته ویلی کېږي، عیان ښکاره واضح ته ویلی کېږي. او محمد خو محمد او سدیس چې کوم دی هغه دا د عربۍ ژبې نه دی ته تصغیر ویلی کېږي د سدس. به هر حال خو نوم ښه دی، په نوم کې څه نقصان نشته.